چې نن موږ تنده ماته وکړو تندی پکې ماتېږي زبردست لرګو تاغه کوي ضروره بیا مسله ده راځي سیب زمونږ د لرګي پروت کړه چې چا دې راوړلي چې دا زمونږ خپل لرګي چې لبي کړلې د شپې لرګي راوړلې د ورځې راوړلې سینته د انګل په لرګي پسې په تندري اوبو کې السلام علیکم زه اسماعیل صدیقی او تاسو ګورئ شنګټي نن درې څلور ورځې مخکې کوم سیلاب راغلی و هغې کې کبرګان نواخله ډیزله پورې چې کوم د دې خلک دی هغو لرګي نیولي وو نو هغې تعریفونه پورې د چې لاس همره د مخه په ګاډ ول لري او لرګي اوچتې د خلکو نه دي چې کوم شانه دا مخامخ ته دي پولیس راځي لرګي چې کوم دي هدان وړي دي که مشران چې کوم دي احتجاج کړل تاڼې مخې ته ټول راغلي او د خبرې اترې کوم دا خلک ولې راغلي دا دل راغلي چې موږ په دې پوره ضلع کې چې دا مطلب دا چې سیب زمونږ د لرګي پروت کړه چې چا دې راوړلي چې دا زمونږ خپل لرګي چې زنانه ونیولي بچو نیولي شپې روڼ کړلي دلته کې تکلیفونه یې تېر کړلي اوس دا لرګي چې دا صرف زمونږ نه جوتې او نور چې دا بل ځای قانون پورې ډي پي او ناست دی په تورغر یودبا کې هلته کې چې دا مطلب دا چې یو لرګی چوته شو دلته کې چې دا زمونږ لرګي چوتې موږ حکومت ته دا درخواست کړو موږ عاجز یو زمونږ دلته کې بل څه ذرایع معاش نشته دغه د سیند لرګي دي توتن کې دي چې اصول ولر کړي موږ چې دا مطلب دا د سرکار ته دا درخواست کوو چې موږ سره دې چې دا حساب دي چې کوم خلک دې لرګي کې هغه په څیر څوک دي دې کې پولیس چې دا مطلب دا چې پالاسګار والا راغلي او پولیس سره دي چې دا مطلب دا چې چلے او چې دا دی بابا خبرې تاسو اورئ نور مکه کتان خبرې ته کوم نو ځان له وکړلې او دا لرګي خو راګرځولي د سولو او د ګرګې مرګې دي ماتې غونې دا ټول تندر وول لرګي به دي کې سرکار لرګي دي دینه پهل هم د اسلام نه وڅ منی سي او هغه چې کوم دی اوس خصيب دا خبره کوي وزیر اعلی دا آرډر کړل او دا د وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه چې من چټای موږ ته کړل کدا وزیر اعلی سیټ نه سره خوي نن کونسل وزیر اعلی جو موږ ته قبول ده پسواد کې بغټ مې سړی ولاړل 15 کسان 15 رونو ډبي کې 15 غنټي او هغه د پاره چې کوم دی ټلیفون د کیږي او ټلیفون هان دی او ټلیفون نو چوتای او د وزیر اعلی د کور په مخ کې په مټه کې دی پاتې کیږي هلته کې وزیر اعلی خپل هلیکاپټر نه دیږي او د پولیس سره هلیکاپټر وو د صوبایي ګورنمنت سره سره هلیکاپټر وي هغه په سړی نه لیکي چې سړی راوښت کی او سین لرګي راول دي هغه چې کوم دی خورای ټیکادار دی دا د هغې لپاره لګیا دی ټول کوششونه د هغې لپاره جاري دي دي خلک چې کوم دي اتفاق کړل د ټولو خلکو دا اتفاق کړل چې نن موږ تنده ماته وکړو تندی پکې ماتېږي زبردست زمونږ دا خبره څه ول وړي دا خلک راځي تاڼې مخې بسم الله الرحمن الرحیم دلته چې ګوره زمونږ ټول خلک راجمع شوي زه په خپله چیرمن صاحب ورور یم شاه خالد خان زمونږ مشران کوشش کوي شاه خالد دی نور دلته نور مشران دي ټول راغلي کوشش کوي داسې یو دغه نه دي راغلي دا خلک وایي میله نه دي راغلي دلته لرګي نیولی شوي دي په ټاکوټ کې نیولی شوي دي په قده دا ټول علاقې چې دی خلکو لرګي نیولي دي نو چا نه تپوس نه کړی دلته راغلي دي زمونږ پسې په کماج دی دل بیار بانډا دا چې کوم ځایونه دي بیډ نو په دې کې چې دا غویمه جوړه شوې ده دا خلک راغلی دا لرګي چې دی زمونږ نه غواړي بره په ټاکوټ کې نیولی شوي دي په جیتبا کې نیولی شوي دي هغه ضلع چې دی هغه تور غر دی په هغې کې تپوس نه کېږي او دلته چې دی زمونږ پسې شوي دي دا خلک نو دلته زمونږ دا خلک چې دی راټول شوي دي د دې لپاره چې لږه موږ خپل له حق تپوس وکړو د دې خلکو چې لرګي ورون تاسو بیا څه حرکت نو زمونږ دا خلک راجمع شوي دی که لرګو تاغه کوي ضروره بیا مسله ده څه ول وړي دا خلک بله ما ته مخامخ ولاړ دا خلک راغلي د خپل حق تپوس کوي نن دا خلک راژوندي شوي دي او دوی باندې خپل حق تپوس کوي او موږ لرګي نیولي موږ په سیند کې ځان وژلی نو موږ په وجه باندې ځان وژنو تاسو لرګي هم نه ورکوو یاره زمونږ یو هغه سیند دی دا اغوستو کوشش کوي او موږ لرګي ورکوو دا کوم کسان راغلي دا تاسو یې ګنجل څه پته لګي یاره دا موږ نه پېژنو ځینې مخکې دا کسان نه موږ لیدلي دي ځینې مخکې هم داسې راغلي داسې په لرګي پسې راغلي دا پیله دلته راغلي او دا کار یې شوی دا بلیک خلک راغلي صحیح خلک نه دي راغلي او د دې پولیسو سره هم لګیا دي او کاروایي چې چا نه راوړلې او کاروایي شروع ده